ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأشفقن منها وأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له أو كما قال. رب العالمین په انسان باندې یو ذمہ داری لازمه کړې ده چې انسان به هغه ذمہ داری خامخا سرته رسوي او پوره کوي به. هغې ته په عربی کې امانت وایي، او که انسان هغه ذمہ داری پوره نه کړه نو دې ته عربی کې خیانت وایي. زمونږ دا خلق عموما امانت دې ته وایي چې څوک چا سره پیسې کیدي او هغې وله محفوظ وساتي، او خیانت دې ته وایي چې څوک چا سره شي کیدي او هغې وله ګډوډ کړي. مونږ دې ته امانت او خیانت وایي. عربی کې دې ته چې څوک چا سره پیسې کیدي او هغې وله محفوظ کیدي یا نور مال ورکړي او هغې وله محفوظ وساتي نو دې ته ودیعت وایي. دا یو خاص شی دی. امانت یو عام شی دی. امانت دې سره هم لګي چې دا چا سره پیسې کیدي او مال کیدي، دولت کیدي، کتابونه کیدي، جامې کیدي، کور کیدي، او دې دله محفوظ وساتي، ټګي دوکه ونه کړي. دې ته امانت وایي. او ذمہ دارۍ ته په حقیقت کې امانت وایي. د چا راز چا سره پروتي هغه راز ښکاره نه کړي، دې ته امانت وایي. المجالس بالامانه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مجلس کې څوک یو بل سره خبرې کوي نو دې به دا خبرې محفوظ ساتي، بل ته به نه وایي. المجالس بالامانه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه کسه یو بل سره خبرې کوي او ناګانه دا یو داسې شاته وګوري، د دې خبرې مقصد دا دی چې دا خبره زه پټه ساتل غواړم، دا به ګوره چاته نه کوي، خبره به نه ښکاره کوي بل ته. البته د دریو څیزونو اجازت پکې شته. یو دا چې په یو مجلس کې څوک د چا د مرګ صلاح مشورې کوي پټې، نو هغه ته ښکاره کړه چې دا بل مسلمان وینه بچي. یا په یو مجلس کې څوک د چا د بدعملۍ مشورې کوي نو ښکاره کړه چې هغه انسان خپله لور خور محفوظ کړي. یا په یو مجلس کې څوک د چا د ضرر او د ډاکې او د دوکې مشورې کوي او ته پې خبر شوې نو هغه سړی خبر کا یا خبره ښکاره کړه چې هغه بل مسلمان بچ شي. د دې نه علاوه المجالس بالامانه، مجلس کې چې څوک خبرې کوي ابه ساتي، ابه بار نو باسي. ذمہ دارۍ ته وایي. پتا یو ذمہ داري راله هغې ته امانت وایي. قرآن شریف کې رب العالمین چې دا کمایت ذکر کړی دی، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، وی مونږ په اسمان یو ذمہ داری ور واچوله. انسان نه مخکې اسمانونو ته وی په تاسو یو ذمہ داری چې ما به پوره کوئ. او څنګه ذمہ داری؟
هغه تکوینی ذمہ داری نه خو هم په کائناتو کې د خدای شته نور لګیا د خپل حرکت کې سپومې لګیا د خپل رڼا ورکوي نه تکلیفي چې ته به مکلفې که دا ذمہ داری دې پوره کړه نو زه به خوشحاله شم او خوشحالی به در کوم هر څنګه خوشحالی چی او که هغه ذمہ داری دې پوره نه کړه نو بیا به زه خپیم عذاب به در کوم هر څنګه عذاب چې به دله درکړم خدای پاک ورکوي که نه غر له خدای عذاب نه ورکوي ټوکړې ټوکړې یې کوي کائناتو کې خدای کوي ځمکې له خدای بعضې وخت سزا ورنه کړي د خدای په نس چې کومه سزا د مخلوق له سزا ورکوي خو اثر یې ځمکې ته ورسکي ځمکه ټوکړې ټوکړې شي ختمه شي وغورځېږي دریاب ته اوبو سره وبهږي او ځمکې له خدای راحت او خوشحالي م ورکوي هغې کې زرغونه پیدا کړي بوټي پکې پیدا کړي اونې پکې پیدا کړي او ځمکې له خدای راحت ورکوي مونځ پې کېږي کما ځمکه چې په هغې مونځ کېږي په کما ځمکه چې قرآن تلاوت کېږي په که ځمکه چې دینداري کېږي دا ځمکې له خدای په دنیا کې جنت ورکړه دا ښه ځمکه ده بهترینه ځمکه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر البقاع مساجدها په ټولو ځمکو کې بهترینه ځمکه جوماتونه دي وشرها اسواقها او په ټولو ځمکو کې خرابه ځمکه د بازار ده ولې دوکه پکې کېږي دروغ پکې ویلې کېږي د خدای په نوم قسم په دروغه پکې خوړلې کېږي سودي کاروبار پکې کېږي ټګي پکې کېږي ذمہ داري پکې څوک نه پوره کوي نو ګوره ځمکه بعضې د قسمان ته وایي ذمہ داري در کوم ادې پوره کړه بیا به زه خوشحاله یم بیا به تا هم خوشحاله یم هغه هر څنګه چې لکه د انسان چې خوشحالي د جنت ته هر څه چې الله ته معلومه ده او که دا ذمہ داري دې پوره نه کړه بیا به خفه یم سزا به در کوم ځمکې ویې نه دا نشم کولی ما دا تکوینی تابعداري ډیره ده چې ما کې اسمان وی نشم کولی دا تکوینی ذمہ داري ډیره ده چې په ما کم بستا پیدا کړی او کم کار لا هغه به کوم او نور هغه نشم کولی تکلیفي چې ګنې جنت به راکې یا دوزخ یا خوشحالیږي او خفه کېږي به دا نشم کولی مشوره یې ورسره کوله زور یې پرې نه چله بیا ځمکې ته وایي چې تا له یو ذمہ داري در کوم هغه ذمہ داري دې پوره کړه خوشحاله به دا خدای خوشحالی جنت هم کی دی شي هر څه کی دی چې هر څه کی دی شي او کدی پورا نه کړه نو سزا به در کو ځمکې وی نه الله دغه تکویني ذمہ داري ډیره ده چې دا زکم زرغونه ده لکومه د ستا د مخلوق له ګرځي را باندې یا نورې فایدې دې راکېښودې دي منافع بس دا ډیره ده نشم کولی دغه نشم کولی ستا غصې ته نشم ټینګېدی اسمانه مو وایي ځمکې مو وایي ستا قهر ته نشم ټینګېدی یا به ذمہ داري پوره کړی شم یا به پوره نه کړی شم بیا غر ته ووې چې تاسو غرونو تاسو باندې یو ذمہ داري اچوم هغه م وکړله پوره م کړله نو زه به خوشحاله یم او خوشحالی به درله در کوم هغه م ونه کړله زه به بیا خفه یم او بیا به موراني سمه نه بس الله چې دا کم څه دی را باندې ذمہ داري اچولی تکویني دا ډیره ده دغه تکلیفي نشم کولی هسې نه چې تا هغه پوره نه کړو بیا دوزخ ته او ستا قهر ته به خدای څوک ټینګېږي اوس چې کومه ذمہ داري الله انسان چې په یو شي ذمہ داري اچوي د هغې وس ورکوي لکه تا ته ورشه بازار ته لاړ شو ماله سبزي راوړه نو زه به تاله د بازار د تلو بندوبست کوم یا به موټر سایکل در کوم یا به کرایي در کوم او پیسې به هم درله در کوم چې ورشه راوړه او چې نه ته شلې او یا تا سره تلو طاقت نی تا نشم لیږلی بازار ته او بازار لرې دی تا سره کرۍ نشته او زه در نه کم یا تا سره سایکل موټر نشته او زه در نه کم نو دا بیا غلطه شوه نو خدای چې ذمہ داري چې د هغې د ذمہ دارۍ طاقت به ورکوي خو بیا به اختیار هم ورکوي کولی شي که نشي کولی هغې درې واړو وی الله نشو کولی واشفقن منها باس ویرېدل اوهو هسې نه پوره نه کو غرق به شو خدای ستا کائنات ستا غرونه اسمان او ځمکه قهر ته کوم ځای ټینګېدی شي بیا الله انسان ته وایي تا باندې یوه ذمہ داري اچوم کولی شي که نشي کولی تکویني نه تشریعي ذمہ داري تکلیفي ذمہ داري که دې وکړه خوشحالي او جنت به در کوم او که دې ونه کړه بیا به نه در کوم بیا به عذاب در کوم الستو بربکم قالو بن کوم انسان سینه وړه بوله الله راواچوه کولی شي کولی شم راواچوه وحملها الانسان اوس الله دا ذمہ داري کوم ځای اچولې ده آدم علیه السلام د شا نه یې ویستله اچولې ده او که عالم الارواح کې اچولې ده جنتونو کې را یو ځای کړي دي اچولې ده کوم وخت کې الله ته پته ده خو الله قرآن کې وایي زه تابعدار راواچوه
انه کان ظلوما جهولا ما ته مخکې نه د ما په علم کې پته وه الله وایي چې دا ډېر ظالم دی دی دروغ وایي دی به دا کار نه کوي دا ناپویه دی پوی نه دی دا ډېر ناپویه دی دا د مخکې نه ده کې جهالت پروت دی بس ګوره څومره زر یې فوراً شی قبول کړه اوس دا ذمهداري به څوک پوره کوي دا به څوک پوره کوي نشي پوره کولی هغه ذمهداري رسول الله مبارک د هغه صحابه پوره کړې ده او موږ ته ویلي دي چې پوره کوي او اعلان کوي یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول اے مؤمنانو ګورې خدای او د خدای رسول سره خیانت ټګي مه کوئ چې کومه ذمهداري پوره کړې ده هغه در باندې اچولې ده هغه پوره کړئ پوره کړئ یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم لا تعلمون خدای سره به هم ټګي نه کوئ ذمهداري به پوره کوئ د خدای رسول سره به هم ټګي نه کوئ ذمهداري به پوره کوئ ځان سره به هم ټګي نه کوئ ذمهداري به پوره کوئ دا به خامخا ذمهداري پوره کوئ وانتم تاسو خیانت کوئ دا پوره نه کوئ لا تعلمون او بیا رب العالمین دې پس یو ټکی وایي واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه د دې ذمهدارۍ په لاره کې به مال رکاوټ جوړېږي بچي به رکاوټ جوړېږي دا به رکاوټ جوړېږي وان الله عنده اجر عظیم مال بچو ته مه ګوره خدای ته وګوره اجر به خدای درکړي اوس یو څو د ذمهدارۍ خبرې درته کوم موږ وایو امانت دی ته وایي پیسې ورکه دا به محفوظ مال ورکه دا به محفوظ نه په هر چا ذمهداري ده د ټولو نه مخکې په ما دا ذمهداري ده چې زه به الله چې کومه عقیده ما ته ویلې ده هغه عقیده به خپله محفوظ ساتم مونځ کې یو ذمهداري په ما پته ده به پوره کوې د مونځ هغه ذمهداري موږ پوره نه کړه ډېره پوټینۍ ذمهداري ده موږ پوره نه کړه د مونځ هغه څه ذمهداري ده 2 رکعته مونځ تفسار 4 د ماسپښین مازدیګر ماسخوتن 3 د ماښام دا به په هغه طریقه کې چې په کومه طریقه رسول الله مبارک کړی دي صلو کما رأیتمونی اصلي پیغمبر نمونه د اسوه حسنه چې زه څنګه مونځ کوم هغسې به کوې هغسې وکړه درز او دروز هم جوړ کړی مونځ ته ماړو سوچ ونه د 100 روپو ټماټر چې الو څومره پکې سوچ او فکر کوو لټو چې خراب رانه کړي او د کروڑونو روپو مونځ کې موږ پکې سوچ ته کوو او هغه نور امانتونه توبه وباسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هجرت کوي د مکې نه مدینې منورې ته د کافرو د لاسه هجرت کوي د مکې خلک یې ټول دشمنان دي په وطن کې نه پرېږدي او دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام سره پردي مالونه پراته دي امانت دغه وخت د پیغمبرۍ نه مخکې امین و امانتګر او د نبوت نه مخ وروسته امین دی امانتګر د کافرو مالونه ورسره پراته دي حضرت علی رضی الله عنه یې راوسته او په خپل بستر یې سملو وی علي زما په دې بستر سمله کافرانو بېګا اراده کړې ده په ما په کور به حمله کوي جبریل علیه السلام د کافرانو د میټینګ ټولې خبرې حضور پاک ته راورسولې رسول الله مبارک علي پرېښود وی موږ به د شپې وځو او ته به سار وختي چې ما سره څومره امانتونه دي د هر چا چې دي د کافرانو مشرکانو د هر چا به خلکو ته واپس کړي نو موږ پسې راځه مدینې منورې اوس داسې وخت کې دې ته امانت وی وی چې راشه دوی ما نه پرېږدي په وطن کې مې نه پرېږدي زما ملګري نه پرېږدي وهي ټکوي یې ما سره ظلمونه کوي په شا راته لرې اچوي د دوی دا مالونه غنیمت ته وړه نه ورکوم دا امانتونه دا هم ځان سره مدینې ته وړم لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار د خپل هغه دشمن چې کلي وطن کې نه پرېږدي د خپل هغه دشمن چې صحابه سره وردي پورې ملنډې او ټوکه استهزا کوي علي پرېږدي په خپل کټ وي دا امانتونه به سار واپس کې بیا موږ په سرې مدینې ته راځه غزوه خیبر کې د خیبر جهاد دی خیبر کې ټول یهودیان راغونډ شوي دي او د مسلمان خلاف سازشونه شروع دي د مدینې یهودیان هم لاړل خیبر ته خیبر ما لیدلی د مدینې منورې نه 160 او 170 کیلومیټر مزل دی وته ما خیبر کتلی
قلاګانې پکې اوس هم شته چې کومې حضور پاک مبارک او د هغه صحابو فتح کړي دي او اخري قلعه د غر د پاسه اوچته ده چې کوم حضرت علی رضی الله عنه فتح کړې ده نو دا خیبر ته ټول یهودیان راغونډ شوي او د مسلمانانو خلاف یې سازشونه کول زبردست سازشونه غزوه خندق کې چې د مکې کافر رالل او حمله وکړه په مدینه منوره د حویه ابن اخطب چې کوم د یهودیانو مشر د هغه سلاکاري او د هغه سازش پکې په منځ کې په غطفانیانو وګرځېده د اجرتي قاتلانو ډاکوانو وی د خیبر چې څومره کجورې کال کې کېږي نیمې به تاسو له درکو خو د مکې مشرکانو سره ملګري شي په مسلمانانو حمله وکړي دومره سازشونه یې کول نو حضور پاک لاړ او په خیبر حمله وکړه دی په خپلو قلاګانو کې بند شو نبی علیہ السلام چې څنګه راغی دي سار وختي پیغمبر مبارک حمله وکړه دوی چاریانې په اوږه او پچې وسره به په لاسونو کې ځکه خو زمیندارانو چې نبی علیہ السلام ویلي دي محمد والله محمد والخمیس دا خو محمد دی صلی الله علیه وسلم دی لښکر دی وسره او پیغمبر علیہ السلام مبارک او فرمایل الله اکبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرین مونږ چې کلم په یو قوم حمله وکړو بیا ګټه زمونږ یغوی بربادي دا غي زمانه او دا غي سار دا بیا تباہ او بربادي مونږ له خدای فتح راکړي مسلمانان غیر چاپیره دي محاصره د دوی د قلاګانو کړی دا یو قلا فتح کیږي او چې کومه فتح کیږي نو دا يهوديان بلې لمنډي وای فتح کیږي دی بلې لمنډي وای بلا قلاګانې دي او ټول قلاګانې محاصره دي مسلمانان ته تاو دي سخ وخت د خیبر د بل پکلی حمله ده او يهوديان دي او سخت مقابله ده سه ولا مقابله نه ده او یخنیم ده او صحابه وګیم دي ډیر زیات وګی دي په پردي وطن کې ډوډۍ کم ده چې طالب سوک پخه کې تا سره غنم کم دي مدینه نه خدان سره نشي وړي وړ کم دي ځان سره ستوان متوان دا سيزونه وسره دي رسول الله مبارک یوزل صحابه ډیر وګي وي ستوان راغون کې چا سره یو کاس او چا سره دوه کاس چا سره لګ چا سره ډیر هغه یو ځای کړل او بیا پټولو باندې په شریکه تقسیم کړل وګیم ډیر زیات دي په یو قلا کې شپون کې د اسود وته وي اسود د ډیرو صحابه نومونه دي اسود راعیده ته وي شپون کې دي د رنګ نم تک تور دی او د هغه افریقي ممالک مونږ ته حبشه وایو حالانکه حبشه د یو خار نوم دی یو ملک نوم دی نو خود هر تور ته خلک حبشان وي د هغه علاقې تک تور دی او شپون کې د شپونکیان غریبانان خو جامې شلیدلې وي سپلیم نیمګړي وي یا وي یا نه هغه به د خلکو چیلې ګډې سرولې په مزدورۍ باندې د خلکو ګډې چیلې په مزدورۍ به سرولې نو شپونکي هم په قلا کې ګیر دی ګډې چیلې هم ګیرې دي د شپونکي د خپلو خلکو ته ووایي چې دوه خبرې دي یو خدا چې زه دلته ګیرې یم او ګډې چیلې هم دلته ریګیا نشته نو که ستاسو خوښه وي ده به دا ګډې چیلې به راوباسم زه شپونکي سړی ما ته څوک څه وایي نو دا ګډې چیلې به وسرومه او قوم هم ورته وي چې دا لاړ شه دا ګډې چیلې سم دلته راته مري ګیا نشته نو دا به راوباسه دا به مو سره او موږ له جاسوسي به مو کې دا محمد صلی الله علیه وسلم او د مسلمانان د ویډیره خل ګډه چیلې خو د نه دي د خلکو دي لکه پخوا بدلته شپونکیانو پخوا زمونږ په دې مونږ چې واړو د شپونکیانو او دی به د شپانه به د خلکو بغواګانې او ساروي هر چا به سار وشړل شپونکي به بوتل په دې مقبره کې او په دې پټو کې به سرول او مازدیګر به شپون هغه خپل ساروي راوستل هر غوا هر ساروي به خپل کور ته ته اوس هم په دې خیش کو په دغه علاقه کې دا رواج شته خو زمونږ علاقه کې اوس هغه دشتې لاړې ختمې شوې او هغه پټي نشته چې پکې اوس ساروي سره کېږي په ډېرو علاقو کې دا رواج اوس هم شته هغه چې ګډې چیلې راوستې هغه غریب مزدور دی پردی ګډې چیلې دي او هغه سړی د مسلمانانو خواله رالل چې څنګه رالل مسلمانانو ته رانږدې شو نو مسلمانانو ته وایي ستاسو بادشاه کوم ځای دی هغې له راله زه خو شپونکي یم ګډې چیلې سره ما د جنګ سره کار نشته خو تاسو نه تپوس کومه ستاسو بادشاه کوم ځای دی وی زمونږ بادشاه هغه دی بادشاه خو زمونږ نه دی او نه زمونږ بادشاه شته خو زمونږ یو مشر دی مونږ ورته رسول الله وایو د خدای پیغمبر نو خو مونږ څه بادشاه یو دا نظام نشته وی هغه سره ملاقات زه کولی شم زه خو شپونکی یم بادشاهان خو هغه زمانه کې کسرا د فارس بادشاه هرقل د روم بادشاه د چا پلاره مو سره ملاقات نشو کولی
زه هغه سره ملاقات کولی شم؟ هغې وی بلکل کولی شي، کله چې ته غواړې ملاقات کولی شي. وی محل یې کوم ځای دی؟ ای بادشاه خو به لوی محل وي، دا دومره صحابه مسلمانان چې راغلي خو دا خو یو لوی بادشاهي محل وی. وی محل خو د هغه نشته، دا مخامخ د کجورو د پاڼو سپر دی، هغې کې هغه د ملاس دی. محل کوم دی؟ ګړې چیلی زما به امانتي دا پرېږدم دلته. هغه صحابو ته یې پرېږده سري به ځه، که ته هغه سره ملاقات کوې هغې پورې مونږ ستا د ګړو چیلو سوکې کړ. هېڅ فکر چې ونه کړي. قسم په خدای صحابو کې مینه وه، رحم و پکې، په کافرانو هم رحم و چې کوم کافر به د اسلام خلاف سازش کو او کوم کافر به د پیغمبر خلاف سازش کو، نو بیا به اشداء علی الکفار، او چې داسې به نه وه نو کافرانو باندې به هم رحم کو. پیغمبر مبارک په خپله رحم کړی، خپل عبادت کې او اسلام ته تکلیف نی، پیغمبر ته تکلیف نی، د پیغمبر او د قرآن او د دین خلاف سازش او ګستاخی نی، پروا نشته، خپل کار کوه. صحابه یې دا ګړې چیلی مونږ به سوکې کوو، ملاویږي ورشه هغه هغه کې ناست دی، د هغه کجورو د څانګو پاڼو لاندې ملاس دی، دی ورغې د بیا وی چې د سره اوس ملاقات کومه، نو د هغه سیکرټري به ناظم به بل هغه سره به نوم لیکم لکه څوک چاله ګورنر صاحب دا خو ډېر ګران کار چې هلته ورغې وایي ستاسو پیغمبر سره به څنګه ملاوېږم؟ زمونږ پیغمبر سره وی او وایي دغه مخامخ ناست ورشه که راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناست ورسره. حضور پاک ته وایي ته څله راغلې؟ دا دومره خلک دې څله راوړي دي روسته دي، څله راغلې؟ وایي زه دې له راغلی یم د خدای دعوت چلومه چې دا خلک یو الله ومني، دا مې مقصد دی، یو خدای ومني او الله له شریک نه ګڼي. زمارونو د پیغمبر علیه السلام د بعثت او د نبوت مقصد توحید د الله تعالی وحدانیت او په خلقو الله یو منل، دا بنیادی عقیده ده. دا چې څومره محنت حضور پاک مبارک کړی دی او هجرت یې کړی دی او څومره جهادونه یې کړي دي او تکالیف برداشت کړي صحابه او ښځې او بچي پرېښودي دي، قسم په خدای بنیادي هم دقه عقیده ده. د مکې مشرکانو خدای منه شرک پې کوي، عقیده خرابه وه. څنګه شرک پې کو؟ هغې وایي دا بوت دا زوی را کوي، دا بیماري جوړوي، دا باران کوي او دا به د قیامت پر ورځ موږ له د خدای په دربار کې سفارش کوي، د الله په دربار کې سفارش وکړي. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، د دې بوتان عبادت دی لکه چې خدای ته نږدې کړي د قیامت پر ورځ. ولې دا بوتان دا څوک دا د هغې د پیغمبرانو ډیزاینونه نقشې وې، د هغې د بچو نقشې وې، د هغې د نیکانو چې هغوی ته کم نیکان ښکاره کېدل عبادت ګزار، د هغوی نقشې وې. دا خو د خدای نیازبین دي، د خدای خوښ دي، نو دوی به مونږ الله ته نږدې کوي. زمارونو دا د شرک عقیده ده، دا د بوتانو سره دا سلوک دا د شرک عقیده ده، دا خراب عقیده ده. ذات کې به یو الله منو، دو به نه منو، یو به منو، او په صفاتو کې به یو وحدت د الله چې کوم صفات دي مخصوص ابا صرف د الله منو، د مخلوق به نه منو. دا به عقیده چې بچې به الله ورکوي بل څوک نشي ورکوي. دا به عقیده چې بیماری جوړوونکې او چې بیمار راوستونکې الله دی. اسباب به استعمالو، ډاکټر له به ځو، حکیم له به ځو، دم به استعمالو، خو دا به وایو چې دا ډاکټر دم او دا دارو مونږ نشي جوړولی. په دې ټولو کې به د شفا اثر څوک پیدا کوي؟ وایه الله به پیدا کوي. دا به عقیده ربوبیت، دا الله کارونه، دا الله صفات. الله چې کوم کار کوي کولی شي بل څوک نشي کولی، قسم به خدای کوي بل څوک وکړي، دا به الله کوي. دې ته عقیده توحید وایي، د الله د وحدانیت. نو زه دې دپاره راغلی ما، دې دپاره چې دې خلکو ته ووایم چې یو الله ومنئ، شرک مه کوئ. د الله سره په ذات کې، د الله په صفاتو، د الله په کارونو کې ربوبیت وغیره په دې کې به الله له شریک نه ګڼئ. مالک د خیر او د شر حقیقي رب العالمین به ګڼئ. او زه هغې مقصد د خدای را لېږلی ما. زمارونو لږ داسو ته پته را زموږ جومات کې الحمدلله چې کوم ځای د مدرسې دپاره وقف شوی دی، نو تاسو ته پته کار پکې ښه تیز روان دی که خیر انشاءالله.
نو خخله د اخلاص نه پکې تعاون وکړي. سهار زمونږ د دې محلې یو ملګری راغی سهار هسې دا پکې منځ کې یو خبره راغله د دې محلې یو ملګری راغی زمونږ ګاونډي فضل شاه لالا خدای پاک دې وبخي الله دې په قبر انوار نازل کړي. زمونږ د باباجي خدمت یې کړی و زمونږ خدمت یې کړی دی د دې ټول کلي خدمت یې کړی دی په یو خوا به په دې کلي کې یو معیاري پر سرکي پورې ګرځېده فضل شاه لالا خدای دې وبخي ډېر ښه سړی او د جومات سره ډېره مینه وه. یو وخت کې مونږ د دې جومات دپاره څه د ځای اراده کوله غریب به مونږ سره منډې معیاري پورې والې روان زوی یې راغلی و دغه ماله لکه نوم یې شو ناظم شاه صاحب مال 12,000 روپۍ غالبا بلی پاپا کې راکړه ډېره جزان دي غریبانان دي ډېره جزان ما ته دا 12,000 روپۍ به والې او دا به په دې مدرسه جومات کې ولګې دا به ما د پلار دپاره آخرت دپاره ثواب شي. غریب عجز خلک قصبګر انسان عجز وي قصب چې کوي دا عجز وي دا غریبانان دي پردی ډوډۍ ته ناست دي غریبانان دا خدمتګاري غریبانان ما وی ګوره دا اوس د ده زړه کې یو جذبه ده څومره لویه خبره ده نن د پلار مینه د هغه لکې پرته ده نن د هغه لکې د پلار مینه پرته ده دا پیسې په بچو هم لګولی شوې دا بچې په ښځه هم لګولی شي دی پر ویرونو هم لګولی شي محتاجه دي غریبانان محتاجه دي ما ته پته ده بېوسه دي عجزانان نو ورته نشم ویلی خو د هغه په زړه کې د پلار محبت او مینه ده زما پلار ډېر ښه سړی و زما پلار مونږ سره خواری کړي دي ورېږه زما د پلار دپاره یو ثواب ګټم او جومات کې ورکوم 12,000 روپۍ ما په ډېره خوشحالۍ غلی پاپه ته واخېسته ما لاس پړ دیم نه ده 12,000 دي که لا 14,000 ما کتلي نه غالبا 12,000 ما واخېست. زما وروڼو تاسو ته ځکه یم چې زما مقتدیان یې د دې جومات تاسو یې که خیر انشاءالله العظیم نو مونږ کار جومات کې شروع کړی دی الحمدلله تېر ځل هم تاسو ډېر په اخلاص چنده ورکړی دی ډېر په اخلاص بار ملکونو نه هم زما یو دوست دی هغه هم د انګلینډ نه هم څه لږې شان پیسې سره پاسه څه یو 1,00,000 روپۍ ما نه وزیري دي هغه رالېږلي دي داسې څه دا ډېر دوستانو لا رابطې کړي دي چا څه لږې ډېر رالېږلي چا نه دي رالېږلي او ما فیض احمد ته مې کار شروع کړه فکر مه کوه دا به سر ته رسو قرضونه به رالوله خدا به انشاءالله کار به نه بندو چې دا خشته ښکلې د دین مدرسه د حافظانو د قاریانو پکې جوړه شي او بره پې ښه خشته ښکلې چت واچو چې د جمعې دا مخه ملګري پکې لاندې د جمعې بیا مونځ کوي او بره هم پکې د جمعې مونځ کوي انشاءالله العظیم. زما وروڼه ستاسو جومات دی ستاسو مدرسه ده نو دا څادر ګرځي ورې ما تاسو ته مونږ بار چندې نه غواړو نه زمونږ سفیر څه چې غواړي نه زه خلک ګرځوم چندو پسې نه دا کار کوم خوړه مې ارمان دی چې دا ستاسو د دې جومات مقتدیان یې که د تورنګزو یې او که د بار نه د پېښور یو ځای بل دی نو اخلاص سره په دې څادر کې حصه واچوئ ښه ځکه سیمټ په 1500 څه د 10 د پاسه بوری ده ډېر زیات لګي ډېر زیات لګي سیخ دی او څه د پاسه 1,15,000 دی که 12,000 روپۍ یو ټن دی او ټنونه به پکې لګي کرشم پکې لګي ارسه پکې لګي نو بعضې دوستان که څوک پکې تعاون کول غواړي اوس دي زما ورور دی قاري صاحب فیض احمد صاحب هغه سره خپل نومونه ولیکئ یا تاسو ته خو ما نمبر ویلی دی 0333 913 12 10 هغه نمبر دی یا ما سره هم خیر دی رابطه کولی شئ نو زړه د اخلاص نه تعاون وکړئ پلار پسې خیرات وکړئ مور پسې خیرات وکړئ پلار پسې مور پسې لکه څنګه چې ناظم شاه وکړ دقسې پلار پسې مور پسې خیرات وکړئ تاسو هغوی راوړئ دغې مور او پلار ماشومان لوی کړی یې دغې مور او پلار درله او دسماتي پاک کړي دي نن هغوی ستا مدد ته محتاجه دي او د دې صدقې جاري نه لوی مدد بل نشته او ځان دپاره مو کې مصیبتونو رد صدقې خدای به مصیبتونه درنه لرې کړي او دا عقیده وساتئ چې د خدای لار کې ورکړئ خدای غیرتي دی دا به نه روکئ انشاءالله د هغې بدلې به خدای په دنیا کې هم درکوي په آخر کې به هم درکوي انشاءالله العظیم. بهر کې پرونو دا خدا صادر ګرځېدل هغې متعلق خبره مې وکړله بهر ملکونو کې زموږ دا بیان ډېر خلک اوري چې څوک هم دا اوري هغوی ته هم زموږ دا درخواست دی چې که د مدرسه هم ده جومات هم دی څوک پکې څه قسمه تعاون کول غواړي نو موږ سره کولی شي انشاءالله ډېره زیاته ګراني ده او ډېرې پیسې لګي دغې خور سره او خویندو سره د خدای د دنیا او د آخر خیرونه نصیب کړي زه خو وایم چې یا الله تی په دنیا هم خوشحاله کړي او په آخر هم خوشحاله کړي او خدای مور او پلار لی په آخرت کې اجرونه ورکړي
ځکه ډېره غټه قرباني وکړه، ډېره غټه قرباني مونږ سره کړې. زمونږ زړه ورته دعاګانې کوي او تاسو ته به هم چې د زړه اخلاص هم ورته دعاګانې کوي انشاءالله. بهر کې زما وروڼو عقیده زما خدا مقصد دی چې الله ته حضور پاک هغه شپونکي ته وایي چې الله پاک یو ومنې زه د هغه الله رسول یم. شپونکي ورته څه وایي که دا چل مې وکړو دا چې ته ماته څه نو بیا به ما سره به څه چل کېږي، زه به څه شم. شپونکي ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی تاله به خدای په جنت کې لوی مقام درکړي، د خدای د عذاب نه به بچ شي، مسلمان به درته ویلې کېږي. او زما د دې صحابو به رور شي، رور د دې رور به شي، زمونږ به رور شي. وی زه به رور شمه، زه خو تک تور یم، زه خو ډېر عاجز یم، زه خو فقیر مسکین یم، ما خو سپلی جامې م شلېدلې دي او ما نه خو بینځي بینه، زه به دوی رور شم. حضور پاک کو فرمایل بالکل که ته په اسلام کې داخل شو مسلمانی دې ومنله نو بچې زه به دې راته غاړه باسم ځان ته، زما دا صحابه به دې ځان ته راته غاړه باسي، زمونږ رور به شي، رور په مونږ به ډېر ګران شي. انما المؤمنون اخوة، مسلمانۍ کې به هر مسلمان د بل مسلمان روري، رور مسلمانی وایي دی، مسلمانی مسلمان د مسلمان رور، بس مسلمان د مسلمان دشمن بنی. مسلمان به کوشش کوي چې مسلمان ته پاغه نظر وګوري لکه خپل لور ته چې په کم نظر ګورم، او د مسلمان ښځې ته به پاغه نظر ګوري لکه د خپل لور ښځې ته چې په کم نظر ګورم، او د مسلمان مور ته به پاغه نظر ګوري لکه خپلې مور ته چې ګوري، او د مسلمان لور ته به پاغه نظر ګوري لکه خپلې لور ته چې ګوري. درندګي به نه کوي، نن خو درندګي شروع ده. ښځو سره قسم په خدای هغه ظلمونه شروع دي ښځو سره. زما لس ستړی شو، ما مخکې م تاسو ته بله جمعه کې ویلي چې خدای دپاره د ښځو د طلاقو دا قصې مه کوئ. ورشئ وګورئ په پنجاب کې زمونږ دا صوبه ګزاره کوي، هلته موټروی باندې غریبه زنانه را روانه ده او ډاکوان راغلي دي او څه عمل یې ورسره د بچو په مخ کې ورسره جرم کړی دی. دا درنده دی که د انسان دی؟ دا خو درندګان دي. د شپې دلته راپاسې ښځه کوزې د موټر نه، بچي دې تختې، ښځه بچو پسې درمنډې وایي، شیشه ورته د موټر ماته او د ماشومانو بچو په مخ کې د هغې عزت اخلي. د انسانیت دی. ښځو سره موږ څومره ظلمونه شروع کړي، په کور کې دننه څونه ظلم کوو. سهار وختي ته چې د کټ نه پاسې نو بستره دې ګډه وډه پرته وي، د کټ څادر دې ګونجې مونجې پروتي، او چې کمې اوبرې د شپې څکلي او کمې پیالې د ګنده پریښي د ډوډۍ هغه ګنده پرېږدې، او چې ته لاړ شې واپس راځې ستا د تلو نه پس ښځه درته بستره واره کړي، څادر وڅنډي، درته ښه مزېدار اوار کړي چې راځې صفا څادر او صفا کټ له را روان څکلي. ماسخوتن ډوډۍ د خپلې روغې دي ګنده پرېښي، او چې ته سار راځې د ډیوټۍ نه سبا راځې سار لاړ شې واپس راځې هغه لوښي درته شیشه صفا په کور کې پرتي. مړه دا غیرت دی، دا ښځه ته وحید ته کوې، دا ښځه ته پلار کره نه پرېږدې، دې ښځې سره هم ته ظلم کوې، او جامې دې وویستې ماسخوتن او سارې درته استري کړې پاکې جامې ښودې دي، او هغه چې بیا راځې نو هغه یې د ښه مدېدار په صابون ووینځلې او صفی کړو، بیا یې درته استري کړو، تیاره جوړې درته کېښوده. او کم پوستکي چې د کیلو په ځمکه غورځولې دي او ځای دې څښا کړی دی چې ته وودې او واپس راځې هغې درته غونډ جارو کړی صفا کړی وي. او چې ته راشې ستړې ستومانه نو یخې اوبې درته په میز د پاسه ایښودي، او چې ته وایې زما سر خوږېږي نو لاس راوالي په سر دله زورونه کوي. دا نه وایي چې ما خو نن ټوله جامې اینځلي دي لاس مې خوږېږي، دا نه وایي چې ما خو ټوله نن بنګلی پرې کړې دي او ما خو غوښه پرې کړې ده، یو ورځ خو ته د کور کار وکړه چې پته راته ولګي. دا نه وایي چې زه خو ستړی یم، نه زما سر خوږېږي هله سمله په لاس هم دله زور وکړي په خپو هم دله زور وکړي. دا دله مور هم کوي، مور بچې بیمارې سر دې خوږېږي، هغه مور راشي او سر ته دې کېږدي، د بوډۍ مور
زر د لزورو کې زور ځان ته یېر غریبه ناجوړی ځان د مور نه یېري ځان ته یېر او تا ته کښېنه څه بچې سینګې او ته ورته یې مورې ته سینګې وایي چې ته ښې زه ښې ما هغه مور هم مونږ کوتک راوالو په سر یې ووو هغه مور ته مونږ سپی وایو سپی هغه مور چې ته بار وځې او هغه تا ته لپې لپې دواګانې کوي هغې ته مونږ د سپی په نظر ګورو د سپی په نظر ښځه راولې د هغې د ډوډۍ غریبې ځای نه بیا تا سره د هغې د خور ځای تا سره نه د هغې د رور ځای تا سره نه موږ سول د ولې دونه ظلمونه مونږ کوو مونږ خدای له به نه ځو دا زنانو سره ولې دونه ظلمونه مونږ کوو دا لوښي دله څوک ایږدي دا سر ته یې څوک ناست دی ښځه ناست دی مور ناست دی خور ناست دی چې ګوري اور پسې شاته خور شاته ګوري اور مې بوډا شو اور خو مې ملا ټیټه شوه موږ څه وایو مونږ سپي نظر ورته نه کوو خور مونږ په کال کې یو شکری چوري وله ساتلي هغه وله وړو دا زموږ د خویندو حال دی خور ته مونږ د خور په نظر ونه کتل مور ته مونږ د مور په نظر ونه کتل لور ته مونږ د لور په نظر ونه کتل دا کوم خوا دا مسلماني لاړه دا د پیغمبر علیه السلام سنت کم خوا لاړل دا د رسول الله مبارک طریقې کم خوا لاړل موږ د پیغمبر په نقش قدم روایو دا د پیغمبر نقش قدم دی هغه بیبیانو سره داسې کړي دي دا د صحابو نقش قدم دی صحابو د خپل لونو سره خویندو سره میندو سره دا کړي دي چې دا مونږ کوو زه مسلمان یم دا حال دی زمونږ د ښځو د کراچۍ کې سیالکوټ کې او ځای په ځای آئے دن اخبار کې راځي روزانه اخباراتو کې دا راځي نن دا اکوان ورلې او ښځې رونیمو بچو مخ کې ولې عزت تار بله خور نه نه بله لور نه مسلمان پیغمبر دا ویلی دی صحابو دا ویلی دی دا ته چې څه کې قبر مونږ نه پېژنو چې مونږ قبر له روان یو اخرت مونږ بالکل یېر دی د خبر عذاب ته زموږ نظر نشته د قیامت ورځې ته زموږ نظر نشته د دنیا ژوند دی او دولت او دولت او دولت او مز د دنیا مزې چرچې زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې خویندو احترام کوئ تپوسې کوئ تورسري دي کور کې ناستې دي غریبانان نشي کولی مزدوري رور له پکار دي د خویندو تپوس کوئ ورځئ شی وله وړئ لږ شي باندې خوشحالېږي مړی سموڼا سې ورځه د خور تپوس کوه خوشحاله به شي مور سره لږ سات کښېنه که جمدی وي وکړئ قبر لده مور ډېر نعمت قبر لده لوڼو په سر رحم لاس ږده ترور دی د خیال ساته ظلم منه کوئ چرته دا درندگی د درندگان واورېدل اړه مې درد وکړو چې دا هم د چا لور به هر څوک چې مسلمان خدا مسلمان وطن کې سفر ہو گئی ولې دا دونه ظلم موږ خلکو شروع کړی د ښځو سره بهر کې زما وروڼو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو فرمایل چې کلمه دی وې الله باندې خوشاله کی زمونږ رور بشي رور بشم بالکل ما نه خو بینځي مونږ به را ترغاړه بازو ځانته دین کې بیا نشته لا فضل لعربي على عجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى د سپین پتور د عربي په عجمي فرق چې دی په تقوا دی پرهیزګارۍ باندې نور دا فرق نشته دا تور د سپین دی دا مالدار او دا غریب دی زما وروڼو وی خواه وی داسې به وشي وی او من هغه شپونکي کلمه شهادت وی او خدای مسلمان کړ مسلمان شو
چې مسلمان شو رسول الله مبارک ته وایي اوس به څه کوم زه څه وکړم دې ته امانت وایي دې ته پیغمبر وایي پې بچې لاړ شه او دا ګډې چیلې چې د چا دي د هغوی ته حواله که نو بیا راځه اها اوس عقل څه وایي دلته عقل وایي چې دا خو د دشمن ګډې چیلې دی غنیمت دی په ګوتو رالی که حمله په دې قلعه وشوه دا ګډې چیلې به نیسو غنیمت به او لاس ته راغې واپس یوسه او کم وخت دی صحابه دومره غریبانان اوږي دي دومره چې د یهودیانو نه خره راونیول خره حلال کړل خره دا کورني خره او په کټمو کې غوښې باندې کړې نو حضور پاک ته چا وایي چې صحابه خو خره حلال کړل او هغې په کټو کې باندې کړې وی الوازو کې مردار دي هغې ته پته نه وه غریبانانو ته دغې وخت کورنۍ خره د هغې غوښې خوړل حرام شو مردار دي یو صحابي وی یو د وازګې یو دغه چا راویستله تیلې وی ما ور ټوپ کړې وږې ما حالانکه بدبوی او بوی یې کو چې شاته مې وکتل حضور پاک مبارک ولګه حیا نه اوږي دي غریبانان اس درک نه لګي همدغه ګډې چیلې سبا غنیمت کې را حاصلوي لیکن دې شپون کې ته وی بچې دا یو څه اله شابه دا خپلو کسانو ته واپس کنو بیا راشه ولې ځکه هغوی تاله دا ګډه چیلې درکړي ته خو مزدورې یو معاهده ده ورسره ستا په تا ذمه داري ده چې دا به هغې له واپس بوځې امانت کې خیانت به نه کوې بچې شابه دا واپس یو څه نو بیا راشي خو به کې څوک داسې نن سبا د دشمن مال سره او بیا هغه دشمن سره چې حمله دې پرې کړې ده محاصره دې کړې ده قسم په خدای د رسول الله مبارک امین امین امانتګر او صحابو ته دا چل ښود دی هغه ګډه چیلې واپس بوتلې صحابه کش نه کوي چې صاحب دا خو غنیمت دی که نه دشمن مال دی محاصره هم کړې ده نه نه دا د دې بچي ذمه داري د دې ګشبونکې دی هغې ورکړي دي دا به واپس بوځي چې خیانت را نشي دنیا کې یو مثال پرېږدم ګډه چیلی واپس کې واپس راغی چې راغی رسول الله مبارک ته وایي اوس به څه کوم د حج وخت هم نه دی چې حج له دی او څوک وایي دغې وخت کې لا حج فرض هم نه د مانځه وخت هم نه دی چې مونځ وکړم د روجې میاشت هم نه ده چې روجې ونیسم غریب دی زکات هم پې فرض نه دی وایي اوس به څه کوم وایي بس اوس که دې خوښوي نو توره په لاس کې والې جهاد به وکړې وایي ښه چې جهاد وکړم او مړ شم څه به کېږي خو لا غریب نه دی خبر که نه وایي چې مړ شي نو الله به د جنت الفردوس ته ورسوي هغه جنت چې د الله د عرش د سوري لاندې دی او چې مړ شي وی زه خو تک تورې ما وی تک تورې خو که مړ شو تا نه به رڼا خیږي تا ته به د جنت حورې هرکلې او مرحبا وی وی دا دې توره راکړه توره یې ورکړه لاړ وجنګېد اتفاق ته ګوره شهید شو چې شهید شو صحابه ټول پرې راغونډ دي وی دا څوک دی دا خو څوک ناشنا دي مونږ خو نه پېژنو نور خو ورته پته وه چې پلانکې دی زر اوچت کشه هغه لمبۍ و هغه د خیر په شهید لمبول خو نشته خښۍ دفن کوي خو دا خو ناشنا دی رسول الله مبارک وی دا هجوم او بیړه سره وی دا صاحب یو هلک شهید شوی دی څوک یې نه پېژني په تیر کې لګېدلی دی او که دا څنګه دی نو هغه ته خلک راغونډ دي نبي علیه السلام مبارک ورغې چې ویې کتل وی دا زه پېژنم تاسو نه پېژنئ خو دا بچې زه پېژنم دا هغه بچې دی چې د نه مونځ وکړو نه روجه ونیوله نه زکات ورکو نه حج وکړو نه نیک عمل وکړو خدای جنت الفردوس ته ورسوي وایي دی ما ته دې وخت کې په جنت الفردوس کې ښکاري دا بچې او دا بچې دې وخت کې ما ته د حور عین سره خشته حورو سره ښکاري او دا بچې دې وخت کې ما ته لکه د سپومۍ خشته ښکلې رڼا ښکاري او دا بچې ما ته ډېر خوشحاله ښکاري لیکن امانت واپس ورسوي مکه مکرمه چې کله فتح شوه مکه مکرمه غیره خبره اوږده ده اوسه دا به درته بله جمعه کې ووایم خو زما وروڼو په موږ ستاسو دا غټه ذمه داري ده غټه د مانځه چې موږ په صحیح طریقه وکړو ویم کو غلطې ونه کړو په موږ دا زکات ذمه داري ده چې موږ زکات د هغه طریقې سره ورکړو چې کوم موږ ته رسول الله مبارک ویلی دی او موږ پکې ریا ونه کړو
موږ صدقه او خیرات باغه طریقه ورکو چې موږ ته پیغمبر مبارک خولې دي او موږ په هغې کې ریا مه کو او سبا دا مه وایو زکات مې در نه کړ خیر ښېګړه سره کوم او زما لغم خادی له اوس نه راځي نه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى احسانونه به نه کوي او نه چاته ضرر رسوي صدقه به په دې نه بربادوي او روجې نیسو یو ذمهداري د په هغه طریقه چې حضور پاک ښوولې حج هم یو ذمهداري د په هغه طریقه مانس ذمهداري ته وایي چې الله ویلي په هغه طریقه او ایرونو د ښځې پته یو ذمهداري ده هغې سره به هغه ژوند تېری چې څنګه الله او رسول تېر کړ څنګه رسول الله مبارک تېر کړی د بچوم تا باندې یو ذمهداري ده هغسې ژوند به تېری چې کوم موږ د پیغمبر مبارک ښولی دی په بچو د پلار او د مور ذمهداري ده هغسې ژوند به تېری چې موږ د پیغمبر مبارک ښودلی او په افسر هم یو ذمهداري ده چې د خپل ماتح سره به داسې ژوند تېری لکه د بچو سره چې ژوند تېری او د کلاس فور او د بابوم دا ذمهداري ده چې د خپل افسر سره به داسې ژوند تېری لکه د پلار او د تره سره چې څنګه ژوند تېری او د سرکاري افسر ډیوټۍ والا باندې دا ذمهداري ده چې وخت به پوره تېری ټګي به نه کوې په ډیوټۍ کې ډګي به نه کوې او د خزانې کې به کرپشن نه کوې کرپشن په تا ذمهداري ده خیانت به نه کوې خزانې سره د ملک نه به کوې دا ذمهداري ده پتا دا ذمهداري ده چې ستا ملک دی دې ملک سره به هم ټګي نه کوې دوکه به نه کوې دا ټول ذمهداري دي که پتا دا هم ذمهداري ده چې زه دله پیسې درکړمه چې ماله روجې راکړه نو ګډې والا به نه راکې صفا روجې به راکې مساله راکړه نو ګډې والا به نه راکې صفا به راکې غوښه راکړه نو صفا به راکې ګن به راله نه راکې پیسې زیاتې والا دی خو زیاتې کېږي زیاتې به درکړم خو ښه شی راکړه ټماټر والا هم ټماټر اخلي نو دا ذمهداري ده پته چې ښه شی به ورکې دا نه چې هغه پیسې رالي د جیب نه تا ټول د لاندې نه هغه څښا چقل راغېستې او هغه دې پکې ورته اچولي دا خو امانت ده خیانت دا ټول خیانت کې راځي ټوله ورځ خفه کېږو به نه نیکان هم شته صالحان هم پکې شته خو بعضې کسان بعضې دکانداران د 1 نمبر په دی 2 نمبر شی خرڅوي قسم په خدای خیانت د یو پاک سی په ځای ګډه خرڅوي ګډون شی قسم په خدای خیانت دی او حرامه ده ته چې کوم شی غواړې هغه نه درکوي د هغې په ځای بل شی درکوي ته یې ماله جاپاني راکتله چین والا درکوي ته یې ماله اول نمبر راکتله 2 نمبر شی درکوي قسم په خدای چې دا هم خیانت دی او ټګي ده پنځه لشته ګیره ده او سترګو کې د رانجم خړې راچولې دي او ګیره له د ښه د زیتون تیل ورکړی چمک دې موله ورکړی دی او بډې دې موالې دي او دا چلونه کې او کال کې عمره او حج هم نه قضا کې قسم په خدای چې حرام خوري قسم مې راته وخوړه کوه حجونه عمرې که ګیره د نامن هم لاندې که پټکې م ورسره ووه ښه رانجم واچوه ګیرې له ښه چمک ورکه دا بعضې دي ګورې داسې دا شکل یې خدای له نه جوړ کړی دې دپاره یې جوړ کړی چې سړی تیر باسي ته ورشې وایي د خو په لمن منځ کېږي دې ګیرې ته وګوره سمه رڼا کوي دې مخ ته وګوره سمه رڼا کوي دې تندي ته وګوره سم سجدې پې داغونه جوړ کړي دي او دې رانجو ته وګوره داسې نه دي ګران شوي دا ټول دې پورې کوي او دې شکل ته وګوره بډو ته وګوره ای بان سره جومات ته لاړ او میانس کې ورته وایي کاکاجي تمارو چې پکار دی خو چې ګډه پکې نه نو ټول دله هغه 2 نمبر شی درکړي 2 نمبر ګن درته ټول در واچوي هغه دوکې والا شی دله درکړي په دې قسم دی چې دا حرام 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 او رسول الله مبارک فرمایي وی هغه غوښه چې د حرامو نه زرغونې د جنت خوشبو پې حرامه ده اله بدي چې په دوزخ کې وسوځي فالنار اولا بها ورته په مولام ذمهداري ده د عوامو سره به ته خپل اخلاص کې دین به ورته بیانوي دا معنی کوي چې که زه دا خبره کوم زما مقتدي به خفه شي او ما په طریقه په نرمۍ بیان کړه ما به د امامتۍ نه وباسي رزق په امامتۍ کې نه دی خدای به یې درکړي په مدرس هم ذمهداري ده مدرسې په مدرس چې دی به هم درس کې ټګي به نه کوي دوکه به نه کوي صحیح طریقې سره به درس کې یو کتاب به ګوري
پارچا یو خپل ذمہ داری هلته مې نیمبوان اخیستل په پېښور کې ګاډي والا ته مې ګاډي ودروه او ښه لوی ګیرې وخښته و مزېدار ما وی که خیر انشاءالله سړی مې مونته و دی به ښه شی راغلی دومره غټ غټ ټیمبوان مې په څو دي کیلو په څو دي وي په دې مې ښه دا سر والا نیمبوان به راکې ریټ مې سره ونه کوي چې ریټ زما د خوښې مال ستا د خوښې دونه هوښیار ریټ زما د خوښې مال ستا د خوښې مې ټیک شوه مې بس چا به وتله چې مې اوس تلې ورړمه که لاندې هغه سوبیرو په شان شنې رنډې ته تله ورړمه کړو ای کاکا دا بره وی دا به په چا خرڅومه مې اوس غریب سړی مولیم نه جنګ نشم کولی نه ستغه ویلی شم ګنې زه به راته لنډ جواب در کوم چې په هغه مور دې خرڅ کړه په چا خرڅ ما خو تا ته خبره خلاصه کړه که نه تا په خپله وي چې ریټ ستا ما د خوښې او مال ستا د خوښې دا په چا خرڅوم رسول الله مبارک یو ځل راغی او غنمو کې لاس ومنډه لاندې لامدو اصلي ته دا ویلې وی باران پې شوی دی باران په بره کېږي که په لاندې کېږي لامده بره کېده چې خلکو ته پته ولګي موږ څه چل کوو موږ دغه لامده هغه ګن لاندې کړو هغه پې د پاسه کړو چې ګاګ پې دوکه کړو او ګاګ پې ووو او د شپې چې کور ته لاړ شو نو بیا څه چل کوو بیا موږ ښه ورېږه ډوډۍ وخوره نه ورېږه مونځ کومه تا خو لیټ شو که نه مونځ یاره یو څو رکاته نفل مې م کوله او منځ کې دې ټول ګن په خلکو خرڅ کړی دی ټول ارامه دې راوړی حرام به نه کوې حلال به کوې په دوکاندار دا امانت دی ذمہ داري ده چې کوم شی ګاګ ته نه اخلي همغه شی ورکې غلط به نه ورکې لږه ګټه قسم په خدای که په پیسه کې پیسه د انسان د راحت ذریعه ده ګورې راحت نه دی دولت د انسان د راحت او د سکون ذریعه ده راحت او سکون د چا په لاس کې دی یو ملګري خبره کوله و خبره نه اوږده شوه وی روانو عمرې له زما یو ملګري وی ډېر زیات مالدار و نو ما هغه ته وی چې هلکه چې ته چې لاړ شو نو چې ته ځان له چې د نږدې دی والو او عمرې دپاره ځو چې ځای م نږدې وي چې مکې ته حرم ته تلل راتلم راته اسان وی ما ته وی مړه خو چې پیسه یې هر څه میلاوېږي ولې سوچونه کړي وی ما به ورته بیا وی چې مړه دا چل وکړو دا یاره مړه چې پیسه را سره څه غمونه کوې چې پیسه یې په غرونو کې لارې وباسي مالدار اوسه ډېر ښه څه د سره څه کوې هر شي کې پیسه یې پیسه یې پیسه یې پیسه یې پیسه یې وی خیر لاړو هلته خو بیا ځانځاني وي وی د بیت الله په دې پوړی ناست دی او سر یې داسې لاس کې نیولی دی او دا چل کوي مې چې هلکه څنګه چل دی ولې وی پېشمنۍ مې نن نه دی کړی ولې دې پېشمنۍ نه دی کړی وی سر مې خوږېږي نن پېشمنۍ پاتې دی ولې دې نه دی کړی یاره وی را پاسېدم هغه هوټل ته ورغلم بلاره شو پکې نو هغه سړي له ورغلم وی لینډ کې ودرېږم وی لینډ کې ودرېدم وی چې زما نمبر راته بانګې ووایي مې تا خو وی چې پیسه هر څه کوي که نه پیسه هر څه کوي نن د پېشمنۍ ولې ونه کوي چې پیسه هر څه کوي پیسه به د سره او ډاکټر به راته وایي چې دی بابا علاج نه کېږي دا کور ته بوځه ځکه نه به پیسې ته جوړ بس پیسه به د سره دوی به دې بوځي شفا ته آغا خان ته غټو غټو هسپتالونو ته وبوځي او ډاکټر به وایي 80 لکه روپۍ راوړه دا داخله که دی نه بغیر نه کېږي 80 لکه به داخله کې بیا به ډاکټر وایي یاره بس مونږ خپل کار وکړو ستا بس دوا ورته کوه ځکه نه به پیسې ته بچ که نه پیسې ته جوړولی شي پیسه د انسان د راحت د سکون ذریعه ده راحت او سکون په چا کې دی لکه الله کې هغه سره ځکه خو الله وایي یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله خدای سره به ټګي نه کوئ د خدای چې کومه ذمہ داري ده به پوره کوئ والرسول رسول سره به ټګي نه کوئ چې کومه ذمہ داري ده هغه پوره کوئ وتخونوا اماناتکم او هغه څوک ویلا پکې واپس کا چې خپل امانتونو تخونوا خپل امانتونو کې به ټګي به نه کوئ او بیا وروسته ورپسې څه وایي بیا وایي انما اموالکم واولادکم فتنه تاسو د مال او د بچو دپاره ټګۍ کوئ او ذمہ دارۍ نه پوره کوئ دا خو ازمایښت دی ګوریم خدای پاک الله چې سره دی هغه انسان دپاره بهتر نو انشاءالله هر انسان په دې پوه دی امانت څه ته وایي ذمہ داري هر انسان په دې پوه دی چې په ما د خدای څه ذمہ داري ده په ما د رسول څه ذمہ داري ده او په ما د بنده څه ذمہ داري ده په ما د ښځې لور خور ګاونډي او د ما د زمیندار او د همسایه او په زمیندار د نیک څه ذمہ داري ده هغه پوره کوي دې ته امانت وایي پوه شئ پې
او چې هغه ذمہ داری دی پوره نه کړه هغې ته خیانت وایي نو خدای دې د خیانت نه وساتي او الله دې امانت پوره کړي. بعضې مسافرونو څه پیسې را لېږلي دي دعا ورته وکړئ. بلکل بعضې کسان ایزي پیسې باندې پیسې را لېږلي دي او څوک په ایزي پیسه وي را لېږي نو قاري صاحب فیض احمد وي ما سره دې رابطه وکړي. زمونږ کلي کې دی وایي زمونږ کلي کې یو رکوټي جو نو دا حضرت ما تاسو ته مخکې مو وې دعا به دې ته هم کوو د زړه د اخلاص نه کوو چې دا مونږ ته چا دا ځای بخلی دی چې الله د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کړي او دا وله خدای پاک هغې دپاره خویندو له مور او پلار ټولو له د دنیا او د آخر د خوشحالو ذریعه وګڼي. او چې چا موږ سره امداد کړی دی د بار ملکونو نه بعضې دوستانو څه لږې ډېرې پیسې را لېږلې دي یا دا دلته نه ډېرو دوستانو تاسو دا په صادر کې پیسې دي نو زمونږ خو ډېر زیاته پیسه په دې لګي. خدای تاسو له دې اجر په دنیا کې هم درکړي او په آخرت کې هم درکړي او ستاسو دا حلال مال دی خدای پاک په دغه جومات او په دغه مدرسه کې الله استعمال کړي. وره څومره د خوشحالۍ خبره دغه دی نن پکې پوړونه خواره دي او دغه دی مسلمانان پکې ناست دي مونځونه پکې کوي. څومره د خوشحالۍ خبره او دا چې که خیر آباد شي زمونږ قاسم جومات ګرم وره لارو کې زمونږ ملګري هغه دی اوس مولانا ځای را سره نشته بره چت هم ډک دی هغې کې هم ځای نشته هغه خوا برنډه هم ډکه ده او بیا هم نو دا چې خدای باد کې هم تاسو پکې مونځ کوئ ماشومان به سبق وایي بیا هم درته وایم چې څه تعاون د چاره طرف نه وي انشاءالله هغه پکې وکړئ. ښه د سیمټو په شکل کې مونږ ته سیمټو د خښتې مونږ ته ډېر ضرورت دی دلته ځکه خښته ډېره ګرانه زه په 11,000 روپۍ باندې خښته پونچ پروزي نو ګرانه ده نو هغې کې که څوک مونږ سره تعاون کولی شي او یا په سیخ په شکل کې یا بل څه طریقې سره نو زمونږ سره نه دی دا د رب العالمین سره دی. چا هم چې تعاونونه کړي دي الله دې ورله د هغې اجر په دواړه جهانه ورکړي الله دې مزید توفیق هم ورکړي. یو ملګری دی غریب په انګلینډ کې بیمار دی غریب ناجوړه پروت دی او څه لږ تعاون یې کړی دی د هغه د خپل وس مناسب ډېر شی دی د هغه د وس مناسب مونږ له هم ډېر شی دی د هغې د وس مناسب او الله پاک دې هغه له هم اجر او برکت ورکړي تاسو له دې خدای درکړي. مونږ چې څومره امداد راغلی وي نو اوس مناسبه نه ده بیا به زه تاسو ته هم وایم چې ستاسو په دې جمعه کې دومره چنده شوې ده دې کې دومره چنده شوې ده دومره پلانکي راولېږئ دومره پلانکي راولېږلې چې څوک به بد نه ګڼي هغه به نومونه والو که چې بد ګڼل نوم به یې نالو د خدای یو بنده به یاد کړو دا به تاسو په مخ کې انشاءالله هر څه دې وي زمونږ کلي کې راکوټي جومات دی او مونږ بل جومات جوړ کړو زوړ جومات نه مدنه چې کوم جومات دی هغې کې به خپل مونځ کوئ جومات د بل مقصد دپاره نشئ استعمالولی چې کوم جومات وقفي او په هغې کې مونځونه شوي بعضې بیماران دي دعاګانې غواړي ټلیفونونه یې کړي دي د ایسېدو د کندي ضمیر شاه خور وفات شوي وه شیرپاو کې الله دې مغفرت نصیب کړي ضمیر شاه لالا د خور او خدای دې وارثانو له صبر ورکړي. خټ کې یو زنانه وفات و الله دې وبخي. مولیانو کلي کې تاثیر لور وفات شوی وه او بلکل زمونږ رور یې موږ سره په مدرسه کې سبق وایي او هغه زنانه د مدرسې استاذه وه عالمه وه خدای پاک دې مغفرت نصیب کړي او الله یې د هغه علم برکات ول اوس په آخرت کې ورکړي وارثانو له خدای صبر ورکړي. عمر خطاب کورونو کې عمر خطاب حاجي صاحب هغې کې یو زنانه وفات وه الله دې هغې مغفرت نصیب کړي او عمر خطاب حاجي صاحب زموږ د بابا جي ډېر ښه دوست و خدای دې هغه وبخي. دعا وکړئ یا الله زموږ د جومات ته دعا وکړئ ټولو نه مخکې دې مدرسې ته دعا وکړئ الله دې په خیر عافیت مکمل کړي الله د خپلو غیبي خزانو نه مدد وکړي او دا مدرسه خدای د دین دپاره او الله د قرآن دپاره ستا د قرآن دپاره الله د ځمکه قبوله کړي ستا د قرآن د خدمت دپاره خدای آباده کړي ستا د مونځ دپاره چې تا ته پې مسلمانان مونځ کوي الله د آباد کړي. چا چې 13 جمعه تعاون کړی اوس یې وکړو خدای د هر چا 10 روپۍ دی او که 100 دی او که 0 تا ته معلومې دي خدای دا وله قبوله کړي د دې بدل یې وله په دواړه جهانه ورکړي او الہ العالمین چې کم د بار نه چاره لېږلي دي خدای روغ صحتونه ورکړي خدای ته وله په رزق او مال کې برکت واچي. بار دوستان چې کوم مسافر دي زمونږ هغوی ته خلم نه جوړېږي سفر کې پیسه ګټل ډېر ګران کار دی او بهر کې د خدای د رضا کار دی الله دې هغوی له توفیق ورکړي وسطې ورکړي خدای دې قبولې کړي بیمارانو ته دې الله شفا ورکړي مردگان دې الله وبخي او دغه خور ته هم دعا وکړئ چې خدای پاک د دنیا او د آخر خوشحالۍ نصیب کړي سره د خپلو خویندو او دا ځای دې وله خدای پاک قبول کړي او الله دې مور او پلار مغفرت نصیب کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا